السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چرته چې الله مو خوشاله او آباد لره. ملګرو زه قاری کفایت امداد حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره او د یوې نوې ډېرې ښکلې او خوندورې وظیفې سره. د نن وظیفه د هغه چا دپاره ده چې څوک د بدنامۍ او د بېعزتۍ نه ځان بچ کول غواړي. مطلب داسې کسان چې هغې پسې نور خلک لګېدلي وي او هغې بدنامول غواړي. داسې کسان چې په هغې پسې نور خلک لګېدلي وي او هغې بېعزته کول غواړي. او دغه کسان وایي چې یاره دا څوک مونږ بدناموي مونږ بېعزته کوي چې دغه د بدنامۍ نه مونږ بچ شو. دی مونږ کم دا بدنامول غواړي نو مونږ بدنامه نه شو. دی مونږ کم بېعزته کول غواړي نو مونږ بېعزته نه شو. نو دغه مقصد کې د کامیابۍ دپاره ما راوړې ده یو ډېره ښکلې او ډېره مزېداره خوندوره وظیفه. وظیفه دا ده چې کوم سړی دا غواړي چې زه ما څوک بدناموي د هغه د بدنامۍ نه او د هغه بېعزتۍ نه زه بچ شمه. نو دی د الله جل شانه د کلام پاک د آیاتونه سحر او ماښام دا د 140 پیرې وایي ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. دا د سورة یونس 65 نمبر آیات ته. مطلب د سورة یونس 65 نمبر آیات ته. آیات دا دی ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. دغه آیات ته د سحر 140 پیرې وایي او په ځان باندې چوپ کوي. بیا د ماسخوتن بیا 140 پیرې وایي او په ځان دې چوپ کوي. دا یاد ساتئ وظیفه ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. دا د سورة یونس 65 نمبر آیات دی. دا به روزانه 140 پیرې وي. 140 پیرې سهار په ځان دې چوپ کوي. 140 پیرې ماښام په ځان دې چوپ کوي. نو انشاءالله تعالی چې دغه کس چې د پسې څوک لګېدلي به دی بدنامول غواړي دی بېعزته کول غواړي نو دی به انشاءالله تعالی د هغې د بدنامۍ او د هغې د بېعزتۍ نه الله تعالی وساتلی کي. سحر چې څه ټایم وایي ښه ښکلې اودس دې وکړي او په یو ځای کې دی دغه وظیفه وکړي ښه په توجه سره دې وکړي ښه په پوخ یقین سره. ماښام چې کله وایي ښه ښکلې اودس دې وکړي او روزانه دې په یو ځای کښېني ځای دې بدلوي را بدلوي نه که ځای بدلوي هم څه پروا نه کوي خو چې په یو ځای باندې وي نو ډېر اثر وي پکې. د وظیفې د کولو نه مخکې د ښه ښکلې پاک صفا اودس کوي. بیا د یو ځای کې چې کوم دی دغه وظیفه کوي ښه په توجه سره دې کوي. او که چېرې دغه وظیفې نه مخکې دغې وظیفې نه کولو نه مخکې ښه ښکلې غسل وکړي. بیا چې کوم دی نو ښه ښکلې پاکې صفا جامې واچوي. بیا په یو ځای باندې کښېني او بیا دغه وظیفه کوي. که سهار یې کوي او که ماښام یې کوي نو د دې به ډېر زیات اثر وي او ډېر ښکلی رزلټ په دغه انسان ته ورکړي. امید دی چې په دغه وظیفه باندې به تاسو پیش شوي یې. که چېرې نه یې پیش شوي په دغه وظیفه باندې نو په کمنټ سیکشن کې زما نه تپوس کولی شئ کوم ځای کې هم تاسو په دې وظیفه نه یې پیش شوي. د دې نه علاوه تاسو ته هر قسمه مسلو دپاره وظایف پکاري. تاسو ته د هغې دپاره روحاني مسایلو دپاره وظایف پکاري تعویضات پکار وي نو تاسو زموږ د واتساپ نمبر په ذریعې سره موږ سره رابطه کولی شئ. که تاسو پاکستان کې پاکستان نه بهر یې تاسو ته څه قسمه وظایف پکار وي هغه به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. تاسو ته څه قسمه تعویضات پکار وي هغه به تاسو ته میلاویږي. امید دی چې تاسو به په دغه وظیفه باندې پیش شوي او که چېرې کوم ځای کې نه یې پوهې نو تاسو دغه ویډیو په کمنټ سیکشن کې هم زما نه تپوس کولی شئ او په دغه ویډیو کې زما د واتساپ نمبر موجود دی په هغې هم زما نه تپوس کولی شئ. تر بلې ویډیو پورې خپل لور قاری کفایت امداد ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم هر چېرته چې الله مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.